ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال مدنی سورت ہے. ترتیب کی یوکم سلم دے. او نزول کی 3 نوی دے. بس تا سورہ نساء راغل دے. مخ کی صورت کی اثبات د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو. خلاصے نجات او کامیابی بے د تابعداري د پیغمبر علیہ السلام نشتا. نو دی صورت کی اثبات د قیامت کی. مخ کی صورت آخرہ کی د جنت او د جہنم بحث شویو. نو دی صورت کی اس اثبات د قیامت کی. او سلور حالتون ذکر کی چدا بکی کی. یو دا چې سالم دنیا کی بزلزلہ راشی. نن یو زیشته ده بل زی نشته ده. دا به د قیامت راتلون لږ ساعتی مخکې یا د قیامت په ورځ وي. یو عجیبه او ناشنا زلزله وي یو حالت. او دویم حالت دا چې ځمکه به هر څه بار راو ګرځي. مړی به بار راو ګرځي. خپل خزانه سره او سپین هر څه به بار راشي. نو انسان د هیبت او د حیرت نه حیران پاتې شي چې دا څه وشو. او څلورم حالت تحدث اخبارها. ځمکې نه به الله توفیق د گویایي ورکي او دا بخپل حالت بخپل بیانې. دا ځمکه به خبرې کوي. په مخ د ځمکه چې کم سړی او زنانا څه قسم کار دنیا کې کړی نو دا ځمکه به د هغې ګواهي کوي. اذا زلزلت الارض زلزالها. کله به چې اجړقولی شي ځمکه زلزالها پجړقولو سره. اذا زلزلت الارض کله به چې اجړقېږي ځمکه زلزالها پجړقېدو سره. سالم دنیا به اجړقېږي. دا د دنیا زلزله نه راشي 3.4 5.4. دا به مسلسل یو جړقې یو حرکت وي. دا به بیا بندېږي نه. اذا زلزلت الارض زلزالها کله به چې اجړقولی شي ځمکه پجړقولو سره. واخرجت الارض اثقالها راو بباسي ځمکه خپل بوج. اثقالها درانه بوجونه. په مخ د ځمکې یو ونه یو بوټی یو غر یو عمارت یو شی به پاتې نه شي. هر څه به ختم شي نیست و نابود. مړی به بار راوباسي سره او سپین هر څه چې ځمکه کې دنده دي دا هر څه به بار راوځي. وقال الانسان ما لها. او به وی انسان سو شو دی لرا. د هیبت او د حیرت نه به انسان وی چې ځمکې له سو شو دی ولې هر څه بار راوګرځو. یومئذ پدغه ورځ تحدث اخبارها بیان بکی ځمکه خپل حالت خپل خبرې. پلانی سړی پلانی وخت دا کار کړو دا یې کړو.
شراب اسکلی و زنای کړی و غلای کړی و مونږ کړی و نیکی کړی و خیرات کړی و صدقه کړی و س عمل خو او بچ انسان کړی زمکه به دغه گواہی کوي یومئذ تحدث اخبارها پدغه ورځ بیان بکی زمکه خپل حالتونه خپل خبرې بأن ربک زکا چې ربستا او حالها امر بو کی دیتا او حالها توفیق باور کی دی لرا د بیان زمکی لبا الله امر کی توفیق باور کی بیان گفتگو او د خبرې طاقت باور یومئذ بدغورز یصدر الناس واپس بشی خلق اشتاتن دلی دلی د حساب او د کتاب میدان نه جګړه فیصله وشي نو خلق به واپس راو ګرځي جنتیان به جنت په طرف او جهنميان د جهنم په طرف یومئذ بدغورز یستر الناس راو ګرځي با خلق اشتاتن دلی دلی جماعتنا لیورو چې او خول شي دیتا اعمالهم عملون ددی لیورو اعمالهم چې او خول شي دیتا عملون ددی فمن يعمل مثقال ذره نسوک چې عمل کوي مثقال ذره په مقدار د ذره چا چې عمل وکړ په مقدار د ذره خیرن قرا بهتر تنه کوي يره وبوینی دلرا يره وبوینی ثواب د دلرا ومن يعمل چا چې عمل وکړ مثقال ذره په مقدار د ذره شرن د بدای يره وبوینی دلرا وبوینی سزا دلرا ذرتن ذره ستوي یو میګه دی او دې چې کله هغه واچي او دا غینه یو بچی راوځي هغه ته وی ذره یعنی دومره معمولی مقدار کې یو سړی یو کار کړی خی او کبد که خ عمل کړی نو الله بوله دغه اجر ثواب ورکړي او کبد عمل کړی د ذره مقدار یو معمولی نو داغي سزا واغه ته ملاويږي که دنیا کې یو کافر یو نیکی کړي نو دل الله دنیا کې د دې بدله ورکړي سوچ د کافر د نیکۍ بدله دنیا کې الله نه ورکړي نو دې وجنی نه چې کله ټولې نیکۍ دنیا کې ختم شي نو بیا به آخرت کې جهنم ته دند کی او مسلمان دې د ګناهونه کړي نو الله دنیا کې و کړي بیماری پیراولی بلس نو دغه کړهونه تکالیف غمونه مصیبتونه دې سره د ټول ګناهونه دا ول کفاره شي او دې بیا الله اخر کې جنت ته بوزي نو دې دوه آیتونو کې ترغیب هم دي او ترهیب هم دي ترغیب دا معنا چې یو معمولی نیکی ولې نه دا خدا مبردا کتا تا پخپل ژوندانه کې یو ځله سبحان الله ویلو توفیق ملاويږي نو سبحان الله وایا یو روپۍ صدقه خیرات کول شي نو کا حدیث کی راضی اتقوا النار ولو بشق التمره ځان د جهنم نه بچکا اگر که د کجوري یو ټوکړه ولی صدقه او خیرات نه ورکړي سالمه کجوره نه کده کجوري یو معمولی ذره دا هم خیراتی ورکول شي نو ورکا او ځان د جهنم نه بچکا یو معمولی نیکی هم مبردا دا ترغیب دی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى زکه کتا دنیا کی معمولی نیکی وکړه نو تا د بدغي اجر داغي ثواب داغي نعمتونه رسي او بل طرف ته ترهیب دی چې و یریګا دا سینا چې دا خیالو کې دا خوړ کې ګناه دی معمولی خبره ده نه دا معمولی خبره تا جهنم ته بودلې شي نو و یریګا معمولی ګناه دا معمولی ګناه مو ویا فمن يعمل مثقال ذره شرا يرى داغي سزا بدر درسي معمولی ګناه معمولی مګړه او معمولی نیکی معمولی مګړه دې کې ستا کامیابی ده او دې کې ستا نقصان ده
نو دې صورت کې اثبات د قیامت کې چې قیامت به خامخ راځي او دا غیر راتلو کیفیت بدای چې بزمکه شپېلې وهل شي او یو زلزلہ بشي او جړق بشي او قیامت بشي او انسان تا چې دنیا کې څه عمل کړی دی نن انسان پزمکه جنگيږي په پټي جنگيږي په مال جنگيږي او چې کله د زمکه نه هر څه بار راوځي سرا او سپین او هر څه نو دی به ورته ګوري خلاص ورته نشي لګوري نن دنیا کې مر کوي خو بیا وای چې کله سترګې بیرته شي واخرجت الارض اثقالها زمکه چې هر څه بار راو ورځي سرا او سپین او هر څه نو بیا ورته دی لاس نه لګي نن دنیا کې یو لیش د بار رور وجني تر وجني ماما وجني گاونډي سره جګړه ده او پټي جنگ جګړه ده پس زره زره مال جګړه ده بیا ورته د هر څه عبث کاری نو دې صورت کې اثبات د قیامت ده او اخره کې ترغیب ورکی چې نیکی کوا او ترهیب ورکی چې ځان د بدن ګنا نه ساته اگر که معمولی نیکی خدا معمولی مګنا اگر که معمولی ګنا ده خدا معمولی مګنا دا ستا جنت دی او دا ستا جنت शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।